السلام علیکم. په پاکستان کې چې څونه هم زموږ سره مهاجرین اوسېږي نو پاکستان ګورنمنټ اوس څه کوي، هغه مهاجرین نه پاکستان نه وباسي. څنګه تاسو پای کې چې کله هم په افغانستان کې زموږ سره جنګ راغی نو پاکستان چې کوم دی افغانستان د خلکو خپلې لارې کولاو کړي، تاسو راشئ زموږ په ملک کې څه والئ پناه والئ. خو د بدقسمتۍ نه پاکستان پالیسي ها شان د کې نه ده څرنګه مخکې 40 کاله مخکې وه. ګوره زموږ سره چې کوم دی د افغانستان چې کوم خلک دي دا ډېر زیات څه لري، محنتکشه خلک دی. دوی چې کوم دی پاکستان ته لاړل، پاکستان کې څه وکړل، هلته کې پناه واخیستله او د پاکستان د حکومت څه ادا کړله، شکریه ادا کړله او پاکستان کې هغه څه شروع کړل، خپل یو کار شروع کړو، خپل روزګار شروع کړو، محنت شروع کړو او ځان د سیټ کولو لپاره څه شروع کړل، منډې تړل شروع کړې. خو چې کله هم هغو ځان سټیبل کړو، چې کله هم هغو ځان برابر کړو نو د بدقسمتۍ نه د پاکستان د حکومت چې کوم دی هغه داسې پالیسیان اختیار کړلې چې پاکستان او د افغانستان د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم تعلق و هغه څه شو، زموږ سره خراب شو، زموږ سره ډسټرب شو. څرنګه چې تاسو په یاد کې دا چې زموږ سره پاکستان او افغانستان چې کومه باډر دی زموږ سره ملي زیاتره په ترخم باندې دغو لیندین کېږي. دا شانې کې زموږ سره سپین بولدک چې کومه باډر دی، دا شانې زموږ سره نورې مختلفې لارې هم دي چې په هغې باندې زموږ سره څه کېږي، تجارت کېږي، لیندین زموږ سره په دغه لارو باندې کېږي. خو د بدقسمتۍ نه زیاتره زموږ سره اکثر داسې کېږي چې په کال کې 2 وارې زموږ سره خامخا په یو ځای کې څه مسله راځي، څه مشکلات راځي، د هغه مشکلاتو په بنا باندې زموږ سره هغه لارې بندېږي. په تېرو میاشتو کې هم زموږ سره دغه باډر بند شوی چې تقریبا 1 میاشت نه واله تر تقریبا 40 ورځو پورې زموږ سره باډر بند و. دا شانې کې چې زموږ سره بیا کومه تنازع راغله تقریبا ووایه چې 2 میاشتو سیوا وخت وشو چې په دې کې زموږ سره پاکستان او د افغانستان په منځ کې دغه تراو تریخوالی راغلی دی، د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم دی تجارت بند دی. دا شانې کې د هغې څخه علاوه دواړو ملکونه خلک نشي کولی چې یاره هغو خپل امن دولت وکړي، که چېرته کې یو چا زموږ سره رشته کړې وي هغه هم نشي کولی چې یاره یا پاکستان ته لاړ شي یا پاکستان نه افغانستان ته لاړ شي. کوم سټوډنټ چې پاکستان ته راغلي دي هغه هم هلته کې بند شوي دي، کوم سټوډنټ چې د پاکستان نه افغانستان ته راغلي دي هغه هم څه شوي دي، هلته کې بند شوي دي. یا دا یوازې د سټوډنټس مسله نه ده بلکې دا د دواړو ملکونو د دواړو هېوادونو په منځ کې څه دی، دا یو تعلق دی او دا چې کوم دی یو لین دین دی. نو که اکثر موږ زیاتره وګورو زموږ سره چې کوم ملکونه مخ په وړاندې ترقي کوي نو هغه په څه بنیاد باندې کوي، هغه په بنیاد باندې کوي چې هغو په ګاونډ کې د خپل ملکونو سره سوي تعلق برابر وي. هغه ملکونه چې کوم زموږ سره مخ په وړاندې تللی شي چې هغه زموږ سره جنګونه نه کوي، هغه قومونه زموږ سره مخ په وړاندې تللی شي چې هغه په تعلیم باندې فوکس ورکړي، په خپل کاروبار باندې فوکس ورکړي او دا شان کې د خپل ترقۍ لپاره څه وکړي، سوچ او فکر وکړي او د هغې لپاره داسې اصول او قوانین جوړ کړي چې هغې باندې څه وشي، عمل وشي او دا کار مخ په وړاندې باندې لاړ شي. خو د بدقسمتۍ نه پاکستان او افغانستان داسې دواړه ملکونه دي چې بهر ملکونه هم دا نه غواړي چې چېرې پاکستان ترقي وکړي یا د افغانستان ترقي وکړي. که چېرې پاکستان ترقي کوي نو بیا افغانستان کې داسې زموږ سره ډلې راوچتېږي چې چېرې افغانستان والا چېرې پاکستاني ترقي ونه کړي. که چېرې افغانستان زموږ سره ترقي پر لاره باندې ځي نو پاکستان کې داسې خلک راپاڅېږي هغوی چېرې افغانستان ترقي ونه کړي. نو دا مسلې چې کوم دي دا حل کول پکار دي. دا به حل کېږي چې کله هم زموږ سره دواړه قومونه دغه دواړه ملکونه څه شي دا راشي تروټې بټا چې کوم د خپلې مسلې راوړي او هغه څه کې د هغې حل راوباسي. که چېرته کې دوی خپلې مسلې نه حل کړي نو دغه لارې به بندوي او چې کله هم زموږ سره لارې بندوي د دواړو ملکونو په منځ کې به تجارت نه کېږي او تجارت چې کوم دی د دواړو ملکونو اکانمي زموږ سره خرابوي او ښه ستاسو باید کې ده چې پاکستان معیشت چې کوم دی هم خراب دی، دا شان کې د افغانستان چې کوم معیشت دی دا سره دا هم خراب دی. خو که چېرته کې دواړو ملکونو په خپل منځ کې تجارت کوي، که دغه دواړه ملکونه په خپل منځ کې لین دین کوي نو دواړو ملکونه څه شی ګټه ده او نه تاوان. خبره کوو د افغانستان چې کوم مهاجرین چې په پاکستان کې ژوند کوي او پاکستان حکومت چې کوم دی هغه اوس دا زوره نه ورکوي چې د افغانستان چې څومره خلک دي چې په پاکستان کې ژوند کوي که چېرته کې دي زموږ سره کارډونه لري، که دی ګرین کارډ لري، که دی وایټ کارډ لري، که هر قسم کارډ لري، که چېرته کې دی زموږ سره مهاجر کارډ لري نو هغه اوس دا کوشش کوي چې موږ په طریقه باندې دغه افغانان چې څومره خلک دي دا پاکستان نه څه وکړو دا ولېږو افغانستان ته لاړ شي. زه دا ایښ وړاندې کوم چې څرنګې زموږ سره په پاکستان کې د افغانانو خلکو سره څه کېږي، ظلم کېږي. افغانان چې کوم دی هغه زموږ سره هلته کې تنګېږي، زموږ سره علاج چروا کوي، هغه هم د دې خبرې مخالفت کوي چې افغانانو ته چې کوم نه هېڅ وخت نه ورکول کېږي، دوی چې څونه هم زر کېدای شي خپل وطن ته دې لاړ شي. خو که موږ تاسو ګورو چې ژمي موسم دی، یخنیان راغلي او په کابل او بلې علاقو کې چې کوم دی زموږ سره ډېره زیاته یخني ده، ژمی دی او که چېرته کې موږ په پاکستان کې زموږ سره به لکه لاهور کې دي، که په کراچۍ کې دي، که دا په خیبر پښتونخوا کې دي، که د پاکستان په ګوټ کې زموږ سره څونه هم مهاجرین دي نو هلته کې هم ژمی دی، هلته کې هم یخني ده او زموږ حکومت داسې کوي چې ځي د خلکو کورونه ورانوي. نو زموږ حکومت دا کوي چې هغو ته بجلي بندوي، هغو ته انټرنیټ بندوي، د هغو کورونه ورانوي. که چېرته کې زموږ سره کیمپونه دي نو پولیس په هغې باندې وځي او په هغې باندې چاپه وخي. نو زما ګورنمنټ او اعلی چارواکو ته دا درخواست دی چې دا زموږ ورونه دي، دا خلک دی چې دوی ته موږ پناه ورکړې وه، دا خلک دی چې دا موږ خپل ورونه ګڼلي دي او زموږ ورونه دي. نو تاسو کوشش دا وکړئ تاسو چې کوم دی لږ شانته کې د حوصلې نه کار واخلئ، یو میاشت نیمه یا 2-3 میاشتې لږ وخت دوی ته ورکوئ چې دوی دغه د یخنیانو دا موسم تېر شي چې دوی بیا په اسانتیا سره څه وکړي خپل وطن ته واپسي وکړي او خپل یو ځان ته یو ترتیب برابر کړي. خو که چېرته کې اوس موږ په دوی باندې دغه زور اچوو چې نن ورپسې ورشئ چې یاره سهار ته د خپل کوره وتئ نو هغه شان نه شي کولی ځکه چې هغه دلته کې کاروبار لري، دلته کې هغه د خلکو خپل لین دین لري. نو هغه داسې شي کولی چې یاره په هفته کې یا په هفته نیمه کې چې کوم دی هغه خپل سامان راغونډ کړي یا هغه خپل کاروبار چې کوم دی هغه یو طرف ته
وکړي او هغه څه وکړي د پاکستان نه راشي افغانستان ته راشي. که چېرته کې موږ شم نه حوصلې نه کار والو، د همت نه کار والو، د جذباتو نه کار نه اخلو، که چېرته کې زموږ په ګورنمنټ کې داسې آفیسرز وي چې هغه پرې خبره باندې پوهېږي چې یاره دا زموږ وروڼه دي مسلمانان یو، د هغې نه بس بیا موږ ګاونډیان یو، پښتانه یو، زموږ قام یو دی، زموږ ملت یو دی، زموږ کلچر یو دی، زموږ ژبه یو ده، موږ یو نسل یو، موږ یو ذات یو. بیا ولې زما د ورور سره، زما د مسلمان سره، زما د پښتون سره څه کېږي؟ ظلم کېږي، زیاتی کېږي او جبر کېږي. که چېرته کې موږ د خپلو افغانانو سره، زموږ د خپلو وروڼو سره څه وکړو؟ لاس په لاس باندې ورکړو، هغو ته موږ ټایم ورکړو، هغو ته موږ دا ووایو چې یاره تاسو خپل کاروبارونه هم څه کوئ، دا سیټل کړئ. که چېرته کې داسې ماخوستل نه ورشي چې یاره ته سهار خپله کوره وتئ، نو دا بیا لږه ګرانه وي، دا لږه مشکله وي، ځکه چې تورحم لاره هم بنده ده. بیا اکثر چې د خلک تورحم ته راشي نو د دوی نه کور وي، د دوی نه ځای وي، نو دوی بیا دلته کې راځي په قلاره باندې ځان خپل لپاره څه کوي؟ سیټ اپ کوي. او که چېرته کې موږ خپلو پښتنو ته، د خپلو افغانانو ته وخت ورکړو چې یاره که چېرته کې دوی اول دلته کې خپل کسان راولېږي، خپل مشران راولېږي چې دوی دلته کې ترتیب برابر کړي، د هغې نه پس بیا هغوی خپلې کډې راوړي، دلته ورته کورونه په کرایه باندې ونیسي، یا دلته کې خیمو څه بندوبست وکړي. یا ګورنمنټ نه پکار ده چې دا خلکو ډېر خیال وساتي، ځکه چې دا زموږ سره هغه خلک دی چې دوی زموږ سره په ډېر محنت باندې او په ډېر کوشش باندې پاکستان ته غوښتي، بیا دوی هلته کې خپل ژوند ډېر په سختو مشکلاتو کې تېر کړی دی، ځان یې یو داسې حالت رسولی چې خپل ژوند یې لږ شان ښه برابر کړی و. اوس د هغو ژوند بیا خرابېږي او دوی اوس بیا واپس خپل وطن ته راځي، افغانستان ته راځي. نو چې دوی سره یو ښه چلند وشي، دوی سره یو ښه سلوک وشي، دوی ته څونه هم فیسلټیز وي چې هغه دوی ته ورکول شي. که چېرته کې دوی سره مالي تعاون کېږي، که چېرته کې دوی سره دا شیانه کې زموږ سره نور څه تعاون کېږي چې هغه سره موږ وکړو چې دوی زموږ سره پساو نه شي. نو زما خپل اعلی شرف ته دا درخواست دی، حکومت نه دا درخواست کوم، خپل بیا میل خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی نه دا درخواست کوم، څونه هم چې زموږ سره افغانان دي چې هغو ته موږ وخت ورکړو چې هغو چې کوم دی د جهیانو د موسم تېر شي، خیر د هغې نه پس بیا دوی راولېږي خپل وطن ته دې راشي. مین خبره مې دا کوله کوم افغانان چې زموږ سره دلته کې خپل کورونه خرڅوي، خپل کاروبارونه خرڅوي، یا د هغو څه چې نور هم څومره چې جایدادونه وي هغه خرڅوي، نو زما د خیبر پښتونخوا عوامو ته دا درخواست دی چې باید یو څیز چې کوم دی هغه په 100 لکه باندې، نو ته را په 2 لکه باندې مه غواړه، ته هم لږ انصاف کوه چې یاره د 100 لک روپو قیمت دی، نو باید ته د هغې مطابق فیصله وکړې، د هغې هغه قیمت وکړې چې هغه ته یو ګټه ورسېږي. دا چې اوس مثال کې دا زما سره دا یو څیز دی او دا چې کوم دی زما سره په 10 روپۍ باندې دی، ټیک ده، دا ما په 10 روپۍ باندې اخیستی، دا زما مجبوري ده، زه خپل کور پرېږدم، خپل کاروبار پرېږدم، زه ځم افغانستان ته، صحیح ده. نو که چېرته کې دا 10 روپۍ راسیز دی، دا زما نه په 2 روپۍ باندې غواړې، دا ظلم دی، زیاتی دی، جبر دی. خو تاسو ټولو ته پکار ده چې دا زموږ سره په داسې یو مناسب نرخ باندې والئ چې تا ته هم فایده وشي او کوم افغانان ملګري چې کوم دي، کوم چې افغانان وروڼه دي چې هغې ته هم څه ورسېږي، فایده ورسېږي. که چېرته کې هغو زموږ سره یو ګاډی په 100 لک روپۍ باندې اخیستی، هغه ته په 15 لک روپۍ باندې غواړي، دا زیاتی دی. دا شان دی کې که چېرته کې هغو زموږ سره یو کور په 1 کروڑ روپۍ باندې جوړ کړی، ته دا کور په 10 لک روپۍ باندې غواړې، نو دا هم زیاتی دی. ما یو ویډیو کتل چې باقي زموږ سره د افغانان وروڼه دي چې هغه خپل کور رانوي، نو هغه ما د هغې تفصیل وکړو چې دا ولې ورانوي، دوی دا کور نه ولې ورانوي. نو هغې اصل چې کومه خبره ده، نو خبره دا ده چې په دا کور باندې دی سړي څه کول دي، په دې باندې تقریبا په 100 روپۍ لګول دي، او بالکل خریدار چې دلته راغلی نو هغه ورته ډېرې کمې روپۍ ویل وې چې هغه د هغه کور په نیمایي خرچه هم نه برابرېدله. نو داسې ده چې یو چا مال ته، د یو چا کاروبار ته په سپک نظر باندې نه دی کتل پکار. که چېرته کې تاسو لا پیدا کوي، نو تاسو کوشش دا کوئ یو څیز چې زموږ سره په 10 روپۍ دی، نو تاسو داسې یو مناسب قیمت د هغې لپاره دی چې ستا لپاره هم ښه وي او د هغه لپاره هم ښه وي، چې هغه هم په تاوان باندې را نه شي، هغه هم په نقصان باندې را نه شي. الله خبردار څونه چې هم زموږ سره افغانان دي چې هغو دلته کې کاروبارونه دي، زموږ سره افغانان چې دوی زیاتره خلک زموږ سره کاروبار کوي، په کاروبار کې ماشاءالله دوی ډېر زیات مخکې دي، هر قسم کاروبار دوی دا کوي. زما تاسو ټولو ته دا درخواست دی، څونه هم زموږ سره افغانان کاروباران دي، که چېرته کې دوی په تاسو باندې څه پیسې وي، نو تاسو دا کوشش وکړئ چې دوی ته د خپلې پیسې واپس کړئ، د کوم قرضونه چې په تاسو باندې وي د قرضونه دوی ته واپس کړئ، چې دوی په دا باندې خپل خرچې اخراجات وکړي، چې دوی د خپل وطن ته راشي، او چې دوی کوم خپل کاروبارونه وي، کوم چې دوی کوم ضرورت وي چې هغه به د هغو پیسو باندې سر کړي. دا زموږ ملګري دي، دا زموږ وروڼه دي، په دوی باندې یو بد وخت راغلی او دوی ته پناه ورکړله، دوی ته مونږ مېلمستیا کړې ده، هغو باندې اوس مونږ د خپله مېلمستیا اورسکور کوو نه، چې مثال کې مونږ په هغو باندې اوس دونه یو بد سلوک مونږ د هغو سره وکړو، یو بد چلند مونږ د هغو سره وکړو چې زمونږ د 40 کالو، زمونږ د 50 کالو دغه مهمان نوازي، زمونږ د 50 کالو د ورورولي هغه په سیند باندې لاړه شي. نو ګورنمنټ نه په ساړه غوږونو باندې دا خبر اورېدل پکار دي چې یاره دا مونږ دونه محنت کړی دی، مونږ دونه برداشت کړی دی، مونږ دونه حوصله لرل ده چې هغو ته مونږ دونه ټایم ورکړی. نو که چېرته کې مونږ د یو څو میاشتې یو کال نیم ټایم ورکړو چې دوی ښه په مستقل طور باندې او خپل کاروبارونه خپل لین دین ختم کړي، د هغې نه بس بیا دوی دلته کې راشي، دا به زموږ لپاره او زموږ د افغانانو لپاره به لا ډېر زیاته ښه وي. څونه هم چې افغانان زموږ سره پاکستان کې ژوند کوي، زه تاسو ته په دې باندې یو لنډ مثال در کوم. ګوره که چېرته کې ستاسو کې میلمه راشي، تاسو چې کوم دی سهار هغه ته ناشته ورکړه، بیا هم چې کوم دی هغه ته پروګرام کړی و، ماسپښین کې ښه ښکلې روټۍ هم وخوړله، اوس داسې نه کې ټایم د مازدیګري دی او په د مازدیګري ټایم کې ته داسې یو حرکت وکړې، داسې یو خبر هغو ته وکړې چې هغو په هغې باندې څه شي بیزاره شي، هغو په هغې باندې څه نه خفه شي، نو ستا دا ټولې ورځې محنت، ستا دا ټولې ورځې مېلمستیا، ستا دا ټولې ورځې هغه کړاو، هغې هېڅ
خوند رانه ځکه چې تا به ډېر محنت کړی وي تا به ډېره خرچه کړې وي تا چې کوم ډېر ویلکم هغو ته کړی وي ډېر خوشامدید هغو ته کړی دی خو په آخر کې چې کله هغو د رخصتۍ ټایم راغی تا په هغه ټایم کې د خلکو اثر کړ زړونه بدلل نو زما پاکستان ګورنمنټ هم دا درخواست دی چې تاسو 40 کاله 50 کاله چې کوم دی خلکو سره ښه سلوک کړی دی دې خلکو چې کوم تاسو پناه ورکړله دې خلکو تاسو ښه خیال ساتلی دی خپل کوشش هم کړی چې خلکو ته څه میلاو شي او ریلیف میلاو شي اوس وخت د مازدیګري دی وخت د مازدیګري دا دی چې په تېر اخره باندې د خپل تعلق مه خرابوئ دا کوم خلکو چې دلته کې ښه ژوند تېر کړی دی ستاسو نه خوشحاله دي دا خلکو زړونه مه ماتوئ دا خلک مه خفه کوئ چې دوی ستاسو نه په خفه زړه باندې راشي نو کوشش دا وکړو چې په خپل منځ کې د مینه رولوري هماهنګي بایچاره راولو او الله تعالی دې وکړي چې دغه دواړو ملکونو چې کوم تنازعات راغلي چې دا حل شي دغه لارې کولاو شي څنګه چې په تېر وخت کې زموږ دغه تعلقاتو د دواړو ملکونو چې په آینده وخت کې موږ دغه نه ښه بهتر تعلقات ولرو دغه جنګ جګړې دا لارې بندول خوشي کول کولاول دا هېڅ معنی نه لري د الله نه به دعا کوو چې الله تعالی ته دغه دواړو ملکونو په منځ کې اتحاد اتفاق راولي چې هېڅ کله هم بیا داسې مسلې مسایل را نه شي الله تعالی دې په پاکستان کې هم امن راولي او الله تعالی دې په افغانستان کې هم امن راولي چې بیا هېڅ یو کافر هېڅ یو سوپر پاور چې ځان ته وایي هېڅ یو غیر مسلم یا هېڅ یو مسلمان من ته دا اجازه نه کېږي چې هغه راشي په افغانستان کې چې کوم دی جنګ وکړي یا هېڅ یو چا ته اجازه دا نه ورکول کېږي چې هغه راشي په پاکستان کې بې ادبي جوړه کړي په پاکستان کې جنګ وکړي نو هر دواړو ملکونو دا پکار ده چې دوی په خپل سکیورټي باندې باقاعده فوکس ورکړي په تعلیم باندې په ټکنالوژي باندې د دنیا سره داسې یو ضد وکړي داسې یو پرمختګ وکړي چې دنیا د ټول نه ښه پاور جوړ شي قرآن مجید کې چې الله تعالی فرمایي چې وعید لهم ما استطعتم من قوة مطلب دا سره درې مطلب دا چې ته ترقي وکړه پرمختګ وکړه ځان دونه برابر کړه د دشمن مخالف ځان ته دونه تیار کړه چې په سباله په تا باندې هېڅ دشمن حمله نشي کولی هېڅ یو کس په تا باندې سباله دباو نشي اچولی نو کوشش دا پکار دی چې په تعلیم باندې په ټکنالوژي باندې په کاروبار باندې پرې باندې موږ تاسو څه پکار فوکس پکار چې موږ د نور قومونو سره د موږ د نور ملکونو سره څه وکړو مقابله وکړو نو انشاءالله کوشش وکړو چې خپل اتحاد خپل مینه خپل ورورولي دا مینټین وساتو او زه هغه افغانان نه چې کوم دی دا معذرت غواړم کوم افغانان چې زموږ سره پاکستان کې په تکلیف کې شوي دي هغه افغانان چې د هغو کورونه وران شوي دي یا هغه افغانان چې هغو جیلونو ته وړل شوي دي یا هغه افغانان چې د هغو کاروبارونه خراب شوي دي نو زه د خپل طرفه چې کوم دی د هغه ټول نه معذرت غواړم هېڅ کله هم موږ تاسو په پریشانیانو کې نه وینو هېڅ کله هم تاسو په غمونو کې نه وینو خو بدقسمتۍ نه حالات داسې جوړ شوي دي چې په تاسو باندې مجبوري دا ده چې تاسو په خپل وطن ته ځئ الله تعالی تاسو په دغه خپلې خوا ته په خیر سره بوځي او الله تعالی به خپل ملک آباد کړي زه په خلکو باندې اواز کوم چې وایي لر او بر یو افغان زه په خلکو باندې اواز کوم چې پرونه د پښتنو لپاره اواز پورته کوم پرونه د مهاجرینو لپاره اواز پورته کوم نن چې په پاکستان کې د مهاجرینو سره د کم ظلم زیاتې جبر کېږي نن دغه د مخنیوي لپاره دغه لپاره اواز ولې نه پورته کېږي زه په خلکو باندې اواز کوم ځان دې د افغانانو خیرخواهان ویل نن د هغه افغانانو لپاره خبر ولې نه کېږي دوی دا اواز نشي پورته کولی هغه باصلاحیته کسان د اواز نشي پورته کولی چې یاره دې خلکو لږ شان مهلت ورکړي چې دوی د خپل کاروبارونه کنټرول سنبال کړي دوی ته دغه مهلت ورکړي چې دوی خپل قرضونه راوباسي دوی ته دونه مهلت ورکړي چې دوی دلته کې د یخنان د موسم نه چې د یخنان تېر شي او ته بیا هم ستا نظامیه ورځي په هغې باندې چاپه وخي د هغې کیمپونه ورانوي د هغو خلک چې کوم دی هغه زموږ سره دربدر کېږي هغو نشي کولی چې په دې وخت کې خپل وطن ته واپسي وکړي موږ د هغه څه دونه دغه نشو کولی موږ د هغو سره دونه مرسته نشو کولی چې هغو ته موږ شان مهلت ورکړو چې نن ته پریکټیکلي د افغان لپاره خبره نشي کولی نو ته هېڅ دا حق نه لرې چې ته سبا د یو افغان لپاره سبا د یو پښتون لپاره څه وکړې اواز پورته کړې او د هغې لپاره غږ پورته کړې نن چې زما په افغاني رور باندې تکلیف دی سخته ده هغه د کور نه بېدرکه کېږي هغه کاروبار پاتې کېږي د هغه مال خرابېږي هغه نشي کولی چې په دې نن سباني حالاتو کې خپل وطن ته واپسي وکړي ته چې نن دا غږ نشي پورته کولی د هغې لپاره ته سبا له هېڅ حق نه لرې سبا د هېڅ جواز نه لرې سبا ته د هغې لپاره اواز پورته کړې نو خو الله تعالی دې وکړي چې زموږ د دواړو ملکونو په منځ کې څه راشي امن راشي اتفاق راشي بایچاره راشي او غواړم چې پاکستان هم مخ په وړاندې ترقي وکړي افغانستان هم مخ په وړاندې ترقي وکړي الله تعالی دې وکړي چې دغه ورځ موږ ډېر زر وینو نن زموږ کوم موضوع هغه دا وه چې زموږ سره هم څومره افغانان دي چې پاکستان کې اوسېږي پاکستان ګورنمنټ نه دا پکار ده چې د خلکو سلیکشن کې همرستي وکړي د هغو سلیکشن کې مرسته وکړي اخري ټایم دی اخري مازدیګری دی چې په مازدیګري کې موږ خفه نه کړو او دوی موږ په خیر خوشحالۍ سره خپل وطن ته راولېږو دا به زموږ تاسو لپاره ډېر زیات ښه نو انشاءالله ملاقات به کېږي په یو نوي ویډیو کې د یو نوي موضوع سره د خدای په امان